بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم حضرت ابراہیم علیہ السلام یو جلیل القدر پیغمبر تیر شوی دی د الله خلیل دی او د الله دوست دی د په زمانه کې نمرود یو ظالم بادشاہ ابراہیم علیہ السلام سره مختلف قسمه ظلمونه او زیاتی کول دک نمرود ابراہیم علیہ السلام ور ته د غورځولو او په ور کې د سوځولو کوشش وکړو لہذا د ابراہیم علیہ السلام د پاره یو خطرناک ور تیار کړ ور بلک ابراہیم علیہ السلام ورته ورغورځو اللہ جل شانہ حکم رولیگو یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم نو آغا اور پا ابراہیم علیہ السلام باندے گل گلزار شو ددک نمرود چے ظالم و جابر سڑے ہو ددیو لوروا حغی تماشا کولا چے پلار میں ابراہیم علیہ السلام وور تور اغرزو او ابراہیم علیہ السلام باندې ور گل گلزار شو نو د دې په زړه کې د الله جل جلاله محبت د الله جل جلاله عظمت پیدا شو چې دک ابراہیم علیہ السلام چې د الله د وحدانیت خبره کوي نو هغه باندې الله جل جلاله ور دا گل گلزار ک دا مخامخ ناسته و ورته د خپل محل نه ابراہیم علیہ السلام لیدو چې ابراہیم علیہ السلام خو په اور کې په مزو دی اور په اثر نه کوي اور ورته سوی نه سوځي نه بلکې نعمتونه ورته ملو شو د ابراہیم علیہ السلام ته آواز ورکړه د بهر نه وی اے ابراہیم علیہ السلام که چېرې زه ستا خواته درتلل غواړم نو درتلی شم ابراہیم علیہ السلام ورته فرمایي وی بالکل تا ته اجازت ته راځه نو دا هم چې کوم دی ابراہیم علیہ السلام پسې دی اور ته ورننوته ابراہیم علیہ السلام ته وی کلمه د ایمان راته ذکر کو ووایه راته چې ایمان راوړم نو لا اله الا الله یې ووایه او مسلمانه شوه بیا راووته ابراہیم علیہ السلام ته وی زما د پلار ته دعوت ورکوم چې ستا خبره اومني د الله وحدانیت او ستا رسالت باندې ایمان روړي دا راضی او پلار ته وی بابا ته په غلطه ابراہیم علیہ السلام په حق دی تا چې کوم ور ته وغورځو هغه ور په اثر ونه کو پلار ظالم ورته وی ښه ته جوړ په ابراہیم باندې عاشق شوې هغه سره د محبت پیدا شو هغه ورته وی نه په ابراہیم باندې نیم عاشق د ابراہیم په خدای باندې عاشق یم د الله سره او د الله قدرتونه او طاقتونه مې ولیدل نو د الله سره مې محبت او زړه ولګېده هغه ظالم ورته وی سمه شه کني سخته سزا به درکم دې نه منل داسې ظالم او جابر سړی و چې د خپل لور نه په خپله جامې وباسلې او راباندې کړه په ویې ټکوله ډیر منتونه او زارۍ ورته وکړو خو دې ظالم نه منل حتی چې الله جل جلاله د هغې دپاره د اسمان نه جامې راولېږلې فرشتو ورته جامې واچولې یو هوا راله او هغه جینۍ والوته رکه شوه هېڅ پته چې کوم دی ونه لګېده نو الله جل جلاله دک د نمرود دا لور دا چې کوم دی په اسلام باندې منوره کړله او د ابراہیم علیہ السلام په دین کې چې کوم دی دا داخله شوله اگر چې د کافر لور وه د نمرود لور وه خو حق قبول کو او دین حق طرف ته چې کوم دی رجوع وکړل او راله